د خلافت جامه درکړي دا خلک بدر نه دغه جامه وباسي خو ګره چې تیر ته ونه باس نو ډېر خلک براتلو او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره کوله چې پاغي کې علي رضی الله تعالی عنہ مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ راغلو نبی علیہ دا عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی و امیر المؤمنین خلق راغله دي غیر چاپیره د مدینه منوره نه محاصره کړی دا ستا خلاف بغاوت کړی دی ستا خلاف په خلکو کې غلطی خبره هغه خوري غلط افواهات خوري لہذا تو دا سی وکا چې یا د جهاد اعلان وکړه موږ ډیر زیات یو تقریبا 60-70 مسلمانان په دغه ټیم کې په مدینه منوره ته اعلان وکړه جهاد چې په دې اوس وخت کې راګیر کو دومره نه دي یا دا کار وکا یا دا سی وکا چې لاړ شه مکې ته لاړ شه هلته کې به تا ته امن میلاو شي یعنې دا خلک ستا په مرګ پسې راغلی او یا داسې وکړه چې مکې ته نه ځي نو شام ته لاړ شه هلته امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دی هلته کې هم تا ته څوک څه نشي ویل هغې وی نه ما د خپل جانان محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نه دغه خبره اورېدلې ده چې عثمانه ستا خلاف به خلک هم راپاسي ستا نه به خلک د خلافت دغه جامه هم وباسي خو ګورې خیال کوه ګوره چې دغه خلافت جامه ونه باسي دې خلکو ته زه دا خلافت نه پرېږدم یوه دا خبره شوه دویمه دا ده چې د نبي علیه صلات وسلام نه مې دا هم اورېدلي دي چې زمانه بعد به داسې خلک راشي چې د هغې د وجې نه به زما په امت کې خونریزي او قتل و قتال شروع کېږي زه یېرېږم هسې نه چې هغه سړی زه شم زه په دغه خبره باندې یېرېږم هسې نه زه اوس د جنګ اعلان وکړم او مسلمانان خپل مابین کې ونښلي نو ابتدا چا وکړه دا ابتدا خو بې زمانه وشوه لہذا زه جنګ هم نه کوم په خپل کور کې وو ای مسلمانان ته غیر چاپېره حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دا دواړه د ده په څوکۍ باندې ولاړو او ډېر جید صحابه کرام په څوکۍ ولاړو خو هغه وخت چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی محمد بن ابي بکر هغه راغلو او دا عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیو او داسې یې جوړاو او ډېر راځي باندې ورته ویلي هغه ورته وایي وراره کاش کنه دې پلار ژوندې وي او د هغې مخې ته تا عمل کړی وی نو مشکله ده که تا دا کار کړی وی ځکه ستا پلار زما درجه پیژاندله ما ستا د پلار درجه پیژاندله هغه زما درجه پیژاندله تا را څنګه دونه جرأت وکړو چې ته زما ګریوان ته لاس راواچو هغه ورته وایي دا خو مې د سره نرمۍ معامله وکړه خوشحاله شه نرمۍ معامله او بیا یې ورته دې بدي ویلې او خپله توره هغې راواغېستله د عثمان رضی الله تعالی عنه په تندي کېښودله او مضغوط یې ونه ورسېد او د عثمان رضی الله تعالی عنه مخې ته قرآن د قرآن تلاوت یې کوو د اولې سپارې تلاوت د سورې بقرې تلاوت یې کوو د عثمان رضی الله تعالی عنه د وینه نه د تندي نه وینه را روانه شوله او د قرآن په آیتونو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم په دغه آیت باندې اولۍ قطره د وینې هغه پرېوتله او بل یو بدبخت راځي او د عثمان رضی الله تعالی عنه باندې د درنې اوسپنې داسې ګزار کوي چې روایت کې راځي چې عثمان رضی الله تعالی عنه پر یو طرف په یو ډډه باندې راپرېوت او حمران ابن سودان دا بل یو بدبخت دی هغه راغلو د تورې ګزارې پیو چې د دې بیبي هغه تورې ته لاس ونیو ګوتې یې کړ د عثمان رضی الله تعالی عنه د بیبي نه ګوتې پکې کړ او عثمان رضی الله تعالی عنه باندې بل یو بدبخت دی هغه راضي او گزار پې کوي او شهید کوي په بې دردۍ سره شهید عثمان رضی الله تعالی اتمه ذوالحجه وه د نن نه 2 ورځې مخکې چې کم تاریخ تېر شوی نن 20 دی پرون شلم او 19 او 18 په دغه 18 ذوالحجه باندې د مازدیګر او د ماښام په مابین کې عثمان رضی الله تعالی عنه ته الله تعالی شهادت ورکړ د مظلومیت په حالت کې د دنیا نه لاړ دغه عثمان رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی خو ګوره یاد ساتئ څومره مسلمانان دي جنازه یې 4 کسانو کړې جنازه د دې عثمان رضی الله تعالی عنہ په داسې حالت کې وشوه چې خلک راوتلی نشو په جنازه کې چا شرکت نشو کولی باغیانو ډېر چاپېره خلک یېرېدل
جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ ورسره درې ملګري دي، دوی کفن دفن او جنازه وکړه، هغه مخکې شو جنازه. داسې حالت د دین لپاره داسې سختي تیری شوي دي، دغه حضراتو داسې سختي داسې قربانۍ ورکړي دي. ما او تا ته نن دا دین را رسېدلی دی، نن ما او تا یا الله تعالی ما وبخه او شکر دی چې مسلمانان دا خبره چې ما او تا نن په غیرت کوو، نن علی الاعلان کوو، د دې شاته به ډېرې زیاتې قربانۍ پرتې دي. ډېرو جیدو صحابه کرامو ډېر د مظلومیت هغه مرګونه په هغو باندې راغلي، هغو ته شهادتونه د دې دین اسلام په باره کې هغه الله تعالی ورکړي دي. بعضې خلک راپاڅېږي په دغه ورځ باندې په 18 ذوالحجه باندې هغه چې کوم دی نو عید غدیر مناوي. عید غدیر څه ته وایي؟ چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په آخري حج کې حجة الوداع نبی علیه الصلاة والسلام داغه نه فارغ شو او خلک راغلل مدینه منورې ته. علي رضی الله تعالی عنہ سره بعض خلکو پس خبرو اترو باندې ورانه راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته وې کچیرته ما خپل محبوب نیولې، کچیرته ما خپل محبوب نیولې، خپل ملګری جوړولې، نو ما به حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خپل محبوب ګرځولې، خپل ملګری به مې جوړ کړی وې. تاسو ولې دې سره جنگ جګړه کوئ؟ نو د علي رضی الله تعالی عنہ چې په هغه ټیم کې هغه خلک وایي کنه اوس هم داسې خلک سره چې علي علیه السلام چې هغه دا خبره کوي. نو په هغه ټیم کې دغه طبقه وا، نو دغه خبره مخې ته راغله وای دا اتلسمه ذوالحجه وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبره د علي رضی الله تعالی عنہ مبارک وکړه دا اتلسمه ذوالحجه وا. نو دا هغه خلکو نه چې تاسو وکړي چې تر خوشالي ولې مناوي دا عید غدیر چې ورته ته وي. عید غدیر زمونږ دوه اخترونه وي، عید الفطر او عید الاضحى. عید غدیر نشته ریخه په دین اسلام کې، عید غدیر نشته. خدا خلک یې مناوي غلط رسم و رواج دی، غلط خپل ځان یو طریقه را عید غدیر. نو چې تاسو ته وګورئ راته ولې یا رب دې ورځ باندې علي رضی الله تعالی عنہ منقبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان کړی دی. نو موږ د خوشحالۍ د وجه نه دا ورځ مناوو. نو لکه بل طرف ته په 18 ذوالحجه باندې کتا سو وګورئ نو په دې باندې د عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوی دی کړ. دوا یو شان صحابه کرامو کړ او درې نمبر خلیفہ سو کو عثمان رضی الله تعالی. نو که خوشحالۍ ته ګوره خو خفګان ته وګوره کنه په دې ورځ باندې خو غټ خفګان هم راغی. نو ولې دا کار کوي؟ ښه بیا راغی جواب دا میلاویږي، یاد ساتئ 10 محرم دی کنه. په 10 محرم باندې تاسو دا واویلا ولې کوئ؟ حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې شهید شوی دی، د دې وجه نه موږ څه کوو؟ موږ واویلا کوو. ښه نو چې په کومه ورځ د خوشحالۍ د پاغې کې واویلا کې او چې کومه ورځ د خفګان د پاغې کې خوشحالي کې څرنګ ګورئ دغه 10 محرم دی. یو طرف ته خو حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی، خو بل طرف ته ګورئ دا ډېر تاریخي اهمیت لري. په 10 محرم باندې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی پیدا په 10 د نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشته د جودی په مقام باندې په 10 محرم باندې ودرېدل. دا خوشاله مقام دی کنه دی. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په اور کې نجات په 10 محرم باندې ورکړی دی، د خوشاله مقام دی او کنه دی. فرعون الله تبا کړی دی، بنی اسرائیل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی نجات د فرعون نه په 10 محرم باندې ورکړی دی، د خوشحالۍ مقام دی او کنه دی. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېرې بیمارۍ نه الله تعالی شفا په 10 محرم باندې ورکړی دا، د خوشحالۍ مقام دی او کنه دی. او بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د خپل پلار سره ډېر کلونه بعد ملاقات په 10 محرم باندې شوی دی، د خوشحالۍ مقام دی او کنه دی. دغه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په تخت باندې کېنولې په 10 محرم باندې دی، د خوشحالۍ مقام دی او کنه دی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د مې د ګېډې نه نجات په 10 محرم باندې ورکړی دی، د خوشحالۍ مقام دی او کنه دی. نو په دې ورځ باندې خو زمونږ ډېره خوشحالۍ دي، نو ته مې دا واویلا ولې کې بیا نو چې په کومه ورځ باندې خوشحالي پکار ده دا بدبخته پې هلته څه کوي؟ غم کوي.
او چې په کوم ځای کې غم پکار دی خفګان پکار دی په هغه ځای کې خوشحالي کوي. دا یو خبره مخې ته راغله چې په دغه 13 ذوالحجه باندې دغه خلک عید غدیر مناوي. غلطه طریقه د مسلمانانو د دې سره هیڅ قسمه تعلق نشته. الله رب ذوالجلال دې په دې خبره اول ماته یا موږ ټول مسلمانانو ته عمل کول آسان کړي. الله زموږ د ټول مسلمانانو نه راضي شه. حضیره مجمع کې څوک خپل بیماران دي، چا کورونه کې بیماران دي، شفای کامله عاجله مستمره زموږ د ټول نصیب کا. الله زموږ د ټول حلال رزق نصیب کړه، حرامونه مو ساتره کا. چا فضل کې څه قسم شری هوای دي خپل غیب او خزانو نه پورا کا. څه قسم مشکلات مصیبتونه الله تعالی دې ختم کا. الله تعالی خپل مینه محبت خپل رضا را نصیب کا. الله د مرګ مخکې زموږ نه راضي شه. الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقې زموږ په زندګو کې جاری وساري کا. زموږ ور سره مینه محبت پیدا کا. الله رب ذوالجلال د مخلوق د محتاجۍ د مخلوق او د محتاجۍ دروازو نه مساتله کا. د خپل غني دربار محتاج کا. الله په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.